السلام علیکم. دا نن اهم خبرونو سره زیم زیول حق زیا. نن د جمعې ورځ او د لوډ شیډینګ د میاشتې یو کم 13مه نیټه. اوس د خبرونو تفصیل. د پی کې 57 د لوډ شیډینګ په حق لشي عبدالله جان عمرزی کم پوسټونه کړي و د چیپ په نوټس اغست دی او د بجلی لوډ شیډینګ د 14 غنټو نه 22 غنټو ته رسولې دی. عبدالله جان عمرزی ټول پوسټونه د آیډي نه ډیلیټ کړي دی او اخیری پوسټ یې کړی دی چې آی ایم ګوینګ ټو پېښور. د پاکستان معیشت نه د آی ایم اف اعتبار دومره خده پورې پاسېدلی دی چې موږ له د قرضې راکولو په ځای خپله قرضه واپس غوښتې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دی چې د ملک معیشت ټیکولو واګې د عوامو په لاسو کې دي. ولس ته پښنو چو کې د لاچی استعمال پرېږدي او د تورې چای نه دی پریس شروع کړي. وزیر اعظم ویلي دی چې د اوړو د تروړې نرخ منم چې د قابونه بهر دی خو مناسب خوراک د صحت دپاره اهم پیغام خوم دی. بل لخته د پلانګر د ټماټو ریټ لکه د الیشا د مور راپروت دی او د پیازو ریټ د امریکې د ډالر سره په مقابله کې په 202 روپۍ کې روان دی. د پاکستان کرکټ ټیم 5م ټیسټ هم په نره بیللی دی. بابر اعظم ویلی دی چې زمونږ تیارې T20 ته و. ټیسټونه پکې لکه د ضمني الیکشن بېځایه راغلو. اوریځې یو ځل بیا خبر اغوستی دی چې د ودونو نیټه د اتوار ورځ ښودلې وه. د زړه نه یو والله خبر دی. دا و د نن اهم خبرونه. اوس